اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مخیاتنو کی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم سرا منگا ویلیو تذکرہ دا غی مبادی السباو و خبری دی چی دا فحش دروازی دی دا بندی کئی چی فحش ختم شی۔ پاگی کی اولنی خبر داوا پردی کورتا بے اجازت مزئی۔ پاگی کی دننا بازی خبری نوری ہم ہوئی وغٹ خبر پکی دغوا پردی کورتا بغیر دا اجازت نہ مزئی۔ وس دے زینا دویم خبرہ پیش کئی شیطان پا قلار بانی کینی نا مخ کی با پردی کورتا بغیر دی اجازت نہ تو اللہ رب العزت پاغی بانے پابندیو لگولا۔ شیطان راغے ویزا تو خوکر زینا وچے کلا مخیل رازی نو بیاوتا گورا دا خلق خبر کئی دا خپے دا خٹی گوتی نواخلا دا ککرائی پوری بیائی سے کوا۔ شیطان دا خبر اکڑا اللہ رب العزت حکم راولے گو مومنانو توایا چی خپل بازی نظر دخ کا تساتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیاس بازی وضاحتم کر لیں۔ چی کلا نارینا بن شود دینا چی پردے خزی دی سیکی نو شیطان راغے خزو پسی چی تاسو و تا گو رئی نو خزی لگیا دی و سڑو تا گوری نا اللہ بل حکم راولے گو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ زنانو مومنانو خزو تا ہوا چی آغد اخپل بازی نظر کا تساتی۔ سڑے پردی کورتا نزی سڑے پردی خزی تا نسے کئی خزہم پردی سڑی نسے کئی۔ شیطان بیا پا قلار خکینی نا نو بیا راغے خزو پسی راغے وستاسو دا ڈول ڈال بسنگ اخکارا کی دا ڈول ڈال پل اخکارا کی یو ڈول ڈال لے داغی خبر کی داغی بانے پابندیو لگی دا نو خزر آغلا چی دا کالو دا پارا دا اخکارا کولو دا پارا صدی کی اخپل خپے دے پزور بانے ازمکی لراچی دے دا پارا چی شڑنگو کی او دا دیر ڈول ڈال او زینت دا دے دا کالو پتو لگی منز کے نور خبریم دی دا خبر چی ختمی نو پدے کی عام طور بانے دیر خلق پدے کی اخت دی نو زکا آخر کی اللہ رب العزت دخپل رحم انداز کی ہوئی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ راشے توبہ و باسی چی کامیاب شئی
نو د هغې تذکره کوي. ورپسې بیا بله دروازه ده چې هغه بندوي انکحوا الایام منکم سره، چې کم بې واده خلک دي نو هغې له ودونه وکوي، که هغه هلکان دي که هغه جنکۍ دي. دارنګې که کونډ شوي دي کونډې شوي دي نو هغې له هم نکاحونه وکوي. په نکاح کې د دې لپاره خیر دی. ورپسې والذین یبتغون الکتاب سره بیا بله دروازه ده شپږمه چې هغه به بندوي. مخکې دور کې دا وه غلامان به وینځي به وي، د هغې د آزادولو خبره کوي. او اومه خبره اومه دروازه هغه ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء دې سره به ذکر کوي. خپلې وینځې دي نو په هغې باندې هم د بدکارۍ زور مه کوئ. دارنګې خپلې زنانه دي خپلې جنکۍ دي لوڼه دي خویاندې دي نو په هغې باندې زور کوي چې دا دې واده ونه کي. بعضې خبر راځي نو دا اوه دروازې دي چې دا بندوي دې دپاره چې فحش بند شي، بدکاریانې ختم شي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اوایا مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې ښکته دي کې خپل بعضې نظرونه ویحفظوا فروجهم او حفاظت دي کوي د خپلو شرمګاهونو. ذلک ازکا لهم دا ډېره پاکونکي دا د دې دپاره. ان الله خبیر بما یصنعون یقینا الله خبردار دی دا په هغه څه باندې چې دا خلک یې کوي. دا خلک څه جوړوي خلک څه کوي. دا ازکا د دې دپاره ښه پاکونکي د دې دپاره پاکونکي د دې دپاره مو پاکونکي د دې دپاره د بدنامۍ نه نو مؤمنانو سړو ته ووایه چې خپل بعضې نظر دې ښکته کي. بعضې نظر کله چې سړی روان دی بل طرف نه ښځه روانه ده نو د ده نظر څه نه څه حده پورې خو لګي که نه. مطلب دا چې نظر دې ډایرک کوه ما ته خو ګورې یو طرف ته لیکن ستا په نظر کې بیا هم راځي سیټ ته هغه روانه ده ته روانې ته یو طرف ته روانې هغه بل طرف ته روانه ده نو ستا څه نه څه نظر خو په هغې لګي که نه. بل دا ده چې خپل بعضې نظر ښکته کړه سړو ته هم وایي نو ښځو ته هم وایي. بعضې نظر ښکته کړه ټول مخ ښکته کوه داسې نه چې خپلې سینې ته ګورې نو چې خپلې سینې ته ګورې روانې یو چاله په ډچکه ورشي یا به د کندې نه ورغړېږي یا به دیوال له په ډچکه ورشي یا به ستنې له ورشي یا بل څه شي له ورشي داسې مه کوه. بعضې نظر من ابصارهم دلته مو ورپسې کې هم وایي من ابصارهن خپل بعضې نظر ښکته کا. صحابو تپوس وکړو یا رسول الله داسې کله کله خو دا زموږ نظر لګي یو سړی یو شی را مخامخ شو هر څه شی جي نو سړی خو ورته وګوري هغه ښځه ده بیا به یې چل کې دا نظر خو ولګېد نو دا ناروا وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اولنی نظر معاف دی خو چې اولنی نظر معاف دی نو شیطان راغی شیطان وایي ځه چې اولنی نظر معاف دی نو چې څنګه دی نظر ولګېد نو نظر اخوا کوم بیا اخوا کوم ګوره جو مستقل ګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تتبعوا النظر النظرة نظر پسې نظر مسلسل کوم چې مسلسلې کې پرلپسې ګورې مسلسل ګورې مسلسل نه نظر ولګېد اچانک زر نظر ښکته کا دغه معاف دی.
و چې ته نظر پسې نظر ورپسې کې پرله پسې کې مسلسل ګورې او لګیا یې په نیغه باندې ګورې یو بس نظر تیا خوا کې نه دا معاف نه دی بیا هغه اچانک نظر چې لګېدل دی هغه معاف دی نو چې تا ورپسې نظر دی مسلسل کړلی نو دا معاف نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې خلکو چې زمونږ په دې بعضې شیطانان وسوسه واچوي که نه لیکن سړی دین نه خبر نه وي بیا دا خبرې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناویل دي چې د نظر پسې به نظر نه ورپسې کې پرله پسې نظر به نه کې اولنی نظر معاف دی خیر نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ووایه مؤمنانو ته چې ښکته دي کې خپل بعضې نظرونه خپل بعضې نظرونه د ښکته کوي دي ویحفظوا فروجهم حفاظت دی کوي د خپلو شرمګاهونو خپل شرمګاه دې بچ ساتي ذالک ازکا لهم دا ښه پاکونکي دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوو څیزونو ضمانت مال راکه زه به وله د جنت ضمانت ورکم دوه ټوکړي دي د غوښې ټوکړي دي یو ما بین لحیه و ما بین فخذیه یو هغه چې د دې دوو جامو په منځ کې ده جبه د دغې جبې ضمانت د مال راکړي دا غلط نه استعمالی او ما بین فخذیه د دوو رنونو په منځ کې چې کومه ټوکړه ده د هغې ضمانت د مال راکړي نو د دپاره زه ضمانت ورکوم د جنت خو دا به یې د ایمان سره ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم دا ښه پاکونکي د دې دپاره د دې زړه هم پاکېږي بدن هم پاکېږي نو بهر معاشره کې هم دی پاک دامنه دی ان الله خبیر بما یصنعون یقینا الله خبردار دی په اسمان چې دا خلک یې جوړوي خلک څه جوړوي څه وایي څه لګیا دي څه کوي هر څه باندې الله خبردار دی خلک لګیا یې په ګوتو باندې خبرې جوړوي بیا پلانکی جو پلانکی سره تللی نو پلانکی سره تعلق دی نو پلانکی د پلانکی سره تعلق دی کله د زنانو تعلقونه وایي او کله د نارینو تعلقونه زوتی او وچ پوچا په ګوتو باندې جوړوي درو الله وایي ما ته پته ده ان الله خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ووایه دې مؤمنانو ښځو ته یغضضن من ابصارهن چې ښکته دي ساتي خپل بعضې نظرونه خپل بعضې نظر دې ښکته کوي اګیر بګیر دې نه ګوري نالدګې مؤمنانو ته مو یې حکم پردو ښځو ته مه ګورئ نو دلته کې مؤمنانو ښځو ته حکم دی پردو سړو ته مه ګورئ ویحفظن فروجهن هغه خبره چې کوم مخکې سړو دپاره کړنه ښځو دپاره هم کوي نو ویحفظن فروجهن حفاظت دی کوي د خپلو شرمګاهونو نو ورپسې نور وایي بیا ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او نه دې ښکاره کوي خپل ډول ډال الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره د هغې نه یا الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره شي د هغې نه یو مطلب دا ښځه روانه ده په لاره باندې نو ښځه چې په لار باندې روانه ده ضرورت د وجې نه وتله اوسني ضرورتونه نه اوسنی ضرورت څه دی سودا کول غواړي غم دی خادي ده دا ټول هر څه د ښځې په سر باندې دي اغستل خرڅول هغه هم د ښځې په سر دي ډېرې خبرې دي بازارونو کې ګرځي څه شی اخلي
نه زه غوسه نه اخلم خو دلته کې زمونږ ګاونډی واغه راغل و ماته وی چې تا ته دوکان نه معلوم دي یا ته په سودا باندې ښه پوهېږې نو ته موږ سره لاړه شه پردو زنانو سره بیا روان نو بعضې خو ټیکهدار یي کمیشنیانې نه هغه بیا کمیشن اخلي هلته کې ته زه به تا سره لاړه شم خو ماله به څه اخلي هلته کې څه به اخلي بیا که دا دله کمیشن اخلي نو ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها نو ضرورت د وجې نه دا وتله نو ضرورت د وجې نه چې دا وځي بهر ته نو دې غټ پړونه یې په سر کړلی نو هغه غټ پړونه یې ځان له د دې ډول ډاللی زموږ د شان شړۍ خوندې په سر کړي که نه زموږ دا شړۍ خو د ګرمایش دپاره دي هلته کې د هغې هغه چیز نه هغې کې پټېدل به پکې هم وي ګرمایش به پکې وي خو هغه د ډول ډال هم دي که نه هغې له ځان له په هغې باندې رنګونه یې پرې لګول دي او دا څه ته پتري متري او دا شنې پرې لګول دي دا بلا متر په هغې باندې لګېدلي نه ځان له د ډول دي که نه که هغه بورقه ده نو هغه هم د ډول له او که هغه څادر دی پړونه دی نو هغه هم د ډول دی نو دغه شی ښکاري خیر دی دغه ښکاري دي نوره دا پټه ده خیر دی نو ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره د هغې نه داسې نه زموږ دا مولیان طالبان هغې ته بیا دور وی تسلسل وی چې دغه د ډول دی نو دې باندې له پاسه بل شی پکار دی نو هغه بیا د ډول نو هغې دپاره بیا بل شی پکار دی نو هغه بیا د ډول نو هغې دپاره د پردې دپاره بل شی پکار دی نو دا به څومره شي دا خو به یا به دور راځي یا به تسلسل راځي دا دواړه باطل دي وي نه نه الا ما ظهر منها کم چې ښکاره یې د هغې نه نو خیر دی دغه کم چې له پاسه پړونه ښکاري هغه ځان له سور شین دی هغې باندې ځان له پاڼې پتري لګېدلي خیر دی دغه ښکارېږي خیر دی پکار خو دا ده چې هغه د یم ساده وي دغه د دومره ډول ډال دی نه وي بورقه د هغې باندې ځان له دغه سینونه لګولي نه هغه خو ځان له د ډول ده و عزت دغه د بورقه له پاسه ښکاري خیر دی دویمه دا ده الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره شي د هغې نه کله دا روانه ده په لاره باندې او ناڅاپه ضرورت د وجې نه وتله خبره پکې دغه شرط به پکې دا وي ضرورت د وجې نه نو هلته کې ناڅاپه سیلۍ راغله نو سیلۍ چې راغله نو هغې دا پړونه یې تیلو ګوډې وښویاو یو طرف ته یې ویوړ سیلۍ اخوا کوتې خیر دی ما ظهر منها ښکاره شو نو خیر دی د دې خو پکې څه عمل دخل نه و که نه داسې نه پړونه یې په سر دی روانه ده په لار باندې چې هلته کې خلک یې ولیدو نه پړونه یې ځانه اخوا کو او بیا یې ارۍ میراث شویه په ټینګېږي نه کله سیلۍ ته هوا ته هغې ته به کنځل کوي خیرې ورته کوي او کله څادر ته کوي نه په خپله یې چې خویی نو دا نه الا ما ظهر منها په خپل باندې هغه وښوید هغه سیلۍ ویوړ خیر دی ګناه پکې نشتي خو دا نه چې ویوړ چې پرېږده پرېږده نه ځان پسې کلک به یې نیولی ورپسې خبره کوي ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن پکار دی چې راوادي چې په خپلو ګریوانونو باندې غټ غټ پړوني بخمرهن علی جیوبهن پکار دی چې راوادي چې غټ غټ پړوني په خپلو ګریوانونو باندې کم ځای راواچي له پاسه نه دي راواچي داسې نه څادر راوالي نه هغې نه مپلر جوړ کي ولې قرآن کریم کې خو علی جیوبهن په خپلو ګریوانو باندې راواچوئ سر خو پکې نشتي که نه وایي اعلی راغلی اعلی له پاسه نه به یې راځوړندی نو ګریوان به پکې پټی هغه هلته کې هغه ځای مپلر یې جوړ کړلی شاته اچولی صرف مرۍ پې پټه کړله نو نو را شاته دواړه طرفونه شاته زانګي سر یې ښکاره دی مخ یې ښکاره دی نور
بدن باندې صادر نشتی هغه مپلر راغسته نو هغه شاته گزار کړل دواړه طرفونه بعضې پکې لاخې جو زیات نه زیات هغه مپلر چې دی نو هغه په غاړه کې اچول نو زیات نه زیات جو سینې پې پټه کړله نه وليضربن بخمرهن علی جیوبهن پکار دی چې روا دي چې غټ غټ پړونې په خپلو ګریوانونو باندې نو ګریوان باندې به څنګه راچي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل لوي وای چې چا دې تپوسو کو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څنګه باندې ځان باندې براچي هغه وای داسې به ځان باندې پړونه راواچي چې یو سترګې به ښکاري او دا به ځان په ګوتو باندې نیولی ښه چې دا اونه خویږي په ګوتو باندې به دا پړونه کلک نیولی او صرف یو سترګې به ښکاري نو هغه ځان باندې پړونه راواچو صادرې په ځان باندې راواچو وې دغسې یو سترګه به ښکاري چې یو سترګه باندې ځان لار سې کوي دا نه چې دواړه سترګې هغه ځان له نوره فتنه پیدا کوي ځکه چا پسې لیکلي چې مخ پټوي او سترګې نه وې دا ټول هر څه خو سترګو نه جوړېږي دواړه سترګې شریعت کې ښکاره کول ناجایز دي ناویچل کې سترګو کې الله یو حسن ښودی دی هر څوک چې دي سړی دی که ښځه ده سړی دی داسې چلو کې ده که چا وپېژنو یو بوډا سړی دی هغه دې صرف د خپلې سترګې ښکاره کړي بوډۍ ښځه دي هغه دې صرف د خپلې دوه سترګې ښکاره کړي او نور دې ځان پټ کړي نو هغې کې داسې حسن دی سړی راکاږي ځان پسې پته نه لګي ډېر خلک داسې سړي به یې ځان به بالکل پټ کړی خلک پسې ورپسې چې هغه پړونه یې لرې کړي وشرمېږي بل سړی ولاړ شي دا کیسې کېږي دنیا ده بعضې خلک دي نو هغه د ښځو خبرې هم کوي ښځو په لهجه کې هغه خبرې کوي نو چې یو طرف ته دغه وکړي بیا سره خبرې هم دغسې کوي نو هغوی سړی نور پریشانه کوي نو وليضربن بخمرهن علی جیوبهن پکار دا دی زمونږ دا بعضې د بورقو دا خبره چې دی بورقه ښه شی دی لیکن دغه دومره ښه شی نه دی ښه کوم ځای ټوپۍ والا بورقه ده که نه او چې سړی په صحیح طریقې باندې استعمالوي کومه ښځه دا خو ښه ده لیکن چې په ښه طریقې باندې نه استعمالوي چې دا بېکاره شی تی بل نشتي هغه چې کله ښځه روانه ده جو هغه د هغې مخې ته کوم دغه چې دی هغه په سر باندې اچولی د بورقې نه فایده څه ده دا هغه په سر باندې اچولی مخې ته هر څه ښکاري ښه مخې ښکاري او مخې ته ټول بدن هغه چې دغه تللی شو هغه څه شی ده هغه پخوا به خلکو بوجۍ به یې دغه کړه بارانۍ هغې کې به یې ګوټ کې یا بل ګوټ ور ومنډو هغه به یې سر باندې راواچوي نو دغه شی دی نو دغه باندې څه فایده څه ده نو د هغې خو څه فایده نشته بیا نو په کار دا دی چې پرده ستر هغه دې په صحیح طریقې باندې نو دا بارانۍ دې نه جوړوي پخوا به غریبوالي په دور کې چا به غټه تیلی وکته پلاستیکو غټه تیلی هغه یو ګوټ به په دې ګل بل ګوټ ته ور ننیستو هغه یې په ځان باندې راواچو باران نه وبچو یا د بله بوجۍ به یې راواغسته بعضې بارانۍ به یې داسې اوس خو بارانۍ کې ځان له ښې بارانۍ راوتې دي هغه ځان له سړی بالکل پټی ښه او ترقۍ دور دی نو وليضربن بخمرهن علی جیوبهن پکار دی چې راوادي چي دا زنانه په غټ غټ پړونې په خپلو ګریبانونو باندې ولا یبدین زینتهن او نه دې ښکاره کوي خپل ډول ډال لره خپل ډول ډال د ډول زیونه هغې نه ښکاره کوي
د ډول ځای کوم یو دی غاړه ده غاړه دی بل چا ته نه ښکاره کوي دارنګې لیچي دي مړوند نه دې خوا ته مړوند نه اخوا ته دا د ډول ځای دی دارنګې نو د مړوند نه اخوا ته دا د ډول ځای دی نو دا به نه ښکاره کوي نو ورپسې د خپې د پړکي نه په بره باندې دا بیا د ډول ځای دی دا به نه ښکاره کوي پانزیب به نه ښکاره کوي پانزیب ښکاره کېږي پانزیب د خلکو ته ښکاره کېږي نه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن دا که ښکاره کېږي نو چا ته به ښکاره کېږي دا غاړه به چا ته ښکاره کېږي دارنګې دا لیچ به چا ته ښکاره کېږي دغه د پړکي نه په بره باندې دا خپه چې دی نو دا به کوم ځای کې ښکاره کېږي لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن نه دې ښکاره کوي خپل ډول ډال لره الا لبعولتهن مګر د خپلو خاوندانو مخکې خپل خاوندان دي نو هغې ته که دغه لاس ښکاره کېږي غاړه ښکاره کېږي غوږونه ښکاره کېږي سر ویښته ښکاره کېږي خیر دی ښکاره کېږي دی دې کې دا ګناه پکې نشتی دا کسان څو کسان دي یا زوتی دا کسان دي دې په مخ کې که دا ښکاره شي نو خیر دی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او دا نه دغه د ډول ډال زیونه دي نو دې چې څادر په سر کړی نو هلته سر ویښته یې خو پکې پټ کړي تندی یې ښکاره کړی بیا غوږونه یې ښکاره کړي نو بیا چې خبرې کوي ګوتو باندې په ګوتو باندې ګوتۍ او په مړوند باندې ګړۍ یا بنګړي نو دا چې بیا خبرې کوي نو دا په اشارو باندې خبرې کوي په سر باندې خبرې کوي په ګوتو باندې خبرې کوي نو هغه خپلې د غوږونو کالی هغه به یې ښکاره کړی ډیډۍ ورته وایي که جونکۍ ورته وایي که څه ورته وایي هغه شیزونه هغه به یې ښکاره کړي نو دا به ړقۍ به یې سر به ړقۍ په سر باندې به خبرې کوي بیا چې خبرې کوي نو ګوتو باندې ګوتۍ دي نو ګوتې به کته پورته کوي نو ګوتو باندې به خبرې کوي نو بیا چې کله دا روانه ده نو بیا به یې لاس داسې ایښودی هلته یې ګړنګړۍ به یې ښکاره کړي بنګړي دي او ګړۍ ده دا به یې ښکاره کړي خلک به هغه دې نه لرې نه ویني ښکلې زیړه ګړنګړۍ په لاس ته یا سره غوندګې ده ګولډن کلر دی دا کلرونه پکې دي ولا یبدین زینتهن دا د ډول ډال زیونه دي دا د ډول شیدونه دي نو ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن نه به ښکاره کوي خپل ډول ډال لره الا لبعولتهن مګر د خپلو خاوندانو مخکې او آبائهن یا د خپلو پلرانو مخکې او آباء بعولتهن یا د خپلو سخرانو مخکې خیر دی دې کې ښکاره کېږي خیر دی لیکن سخر د به هم ګورئ ګورئ داسې نه چې خاوند دې کور کې نه او سخر دي بیا مسله بعضې ځای کې هلته کې سخر یم سر یم ځان له ځوان دی خیال به کې لکوټې او ابنائهن یا خپل زامن دي د ښځې زامن دي خپل زامن دي او ابناء بعولتهن یا خپل بنځي دي د بنې زامن دي د دې د خاوند زامن دي د بلې ښځې نه او اخوانهن یا نور او اخوانهن یا د دې رونه دي او بني اخوانهن یا خوریونه دي او بني اخوانهن یا وريرونه دي او بني اخواتهن یا خوریونه دي او نسائهن یا نور زنانه مومن دي مومن زنانه شرط پکې دی او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکانی د دې خلاسونه وینځي دي او تابعین غیر اولی الاربة من الرجال یا هغه تابع هغه خدمتګاران چې هغه خاوندان د خواهش نه د نارینهو نه داسې سړي ای بګې داسې خبره مکمل کیږي نه ترجمه هم نه کیږي هسې
یو سرسری به دغه پوری وای بیا ان شاء الله سبا بیا وای بخیر. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء یا هغه واړه ماشومان چې هغه لم يظهروا على عورات النساء چا خبر نه دی په عورتونو د ښځو باندې ولا يضربن بارجلهن شیطان پسې بیا راغی وی ځه خپې راواچوه چې پته خو لګي که نه خو د من هر څه پټ کړلي نو ولا يضربن نه به راچې خپلو خپو لره لیعلم ما یخفین د پاره دی چې پته ولګي د هغه څه چې پټې ساتي دي من زینتهن د خپل ډول ډال د دینه وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون او توبه واسي الله ته ټول په یو ځای باندې اے مؤمنانو لعلکم تفلحون د پاره دی چې شي کامیاب. دغه بیا به ان شاء الله سبا سره بیا وو ان شاء الله. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. بسم الله.